علیکم دوستانو، نن انګو ته راغلی یم مفتي یونس قاسمي صاحب سره ملاقات لدی قربانۍ باره کې څو تپوسونه کوو دی په اجازت باندې جی. السلام علیکم مفتي صاحب، څنګه جی؟ ښه طبیعت هم ښه دی. د قربانۍ باره کې راته مفتي صاحب راوکړئ چې چا باندې واجب ده چا باندې نه، د هغې په تفصیل سره راته بیان وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. قربانۍ دپاره یو شرط دا دی چې قرباني په مسلمان شته، کافر نشته، چونکې عبادت دی، عبادت مسلمان پرې خاص دی، دې وجې نه. او دویم دا چې مقیم وي، مسافر نه وي، مسافر باندې قرباني نشته. په مسافر نه هغه سړی مراد دی چې هغه 15 ورځو نه کم یو ځای کې پاتې کېږي، هغه بیا مسافر دی. او که 15 دن یا دینه زیات یو ځای کې وخت تېرېږي، نو هغه بیا مقیم په حکم کې دی، هغې باندې هم قرباني واجب ده. اور دریم دا چې آزاد سړي باندې قرباني شته، غلام باندې نشته. اور یو شرط پکې صاحب نصاب کېدل دي. صاحب نصاب دا مطلب دی چې یو سړي سره 52 تولې چاندي اور یا د دې قیمت نن سبا تقریبا 1,80,000 روپۍ جوړېږي. نو چې کوم سړي سره 1,80,000 1,80,000 روپۍ وي، هغه باندې قرض نه وي، نو په هغې باندې قرباني واجب ده. یا د 1,80,000 روپۍ هغې سره دوکان دی یا کاروبار دی، هغې کې سامان تجارت دی، په هغې باندې هم قرباني واجب ده. اور که چېرې سونه وي ورسره، نو هغې کې شرط دا دی چې 9 تولې ورسره سونه وي. اوس که چېرې څه سامان تجارت دی، څه چاندي ده، څه سونه ده، نو هغې یو خپل طریقې کار دی، هغه پلس ماینس کېږي، هغه خو تفصیلي بحث دی. خو بهرحال موجوده وخت کې چې چا سره 52 تولې چاندي یا د دې قیمت برابر پیسې وي، یعنې 1,80,000 روپۍ، نو په هغې باندې قرباني واجب ده. خو دا چې قرض نه علاوه وي، مثال یو سړي سره 1,80,000 روپۍ شته، هغه باندې 2 لک قرض دی، هغه باندې قرباني ځکه نشته دی چې هلته کې 20 زره که دا 1,80,000 روپۍ هغې ته ورکړي، بیا هم 20,000 روپۍ قرض پاتې کېږي. د دې وجې نه موږ دا وایو چې 1,80,000 روپۍ وي او بغیر د قرضه دې سره وي، نو بیا په قرباني واجب ده.